بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرات دا سورہ حجرات 6 نمبر 7 او 8 درې آیتونه دا تلاوت کړی شول. د دې روانه ترجمه داسې ده: اے ایمان والو، کله چې راشي تاسو ته یو فاسق پس خبر سره فتبینو نو تحقیق کوئ. اسې ده چې تاسو ورسوئ یو قوم ته په ناپوهۍ باندې تکلیف او بیا په هغې باندې ځان تاسو ملامت یې او ښه پوه شئ بېشکه په تاسې کې رسول الله دی. که دا ستاسو ډېرې خبرې ومني نو تاسو به مصیبت کې پرېوځئ، خو الله خوښ کړ ستاسو ته ایمان او ښایسته کړ ستاسو په زړونو کې او بدې ښکاره کړ تاسو ته کفر، فسق او ګناه، عصیان. دا اصحاب چې دي دا هم الراشدون، دا په نیغه لار دي. فضلا من الله، دا فضل د الله دی، و نعمه او نعمت د الله، والله علیم او الله پوهه او حکمت خاوند دی. دې درې آیتونو کې یو غټ حکم بیانېږي چې کله یو ملي قومي زندگی وي او دغه وي یعنې یو ملکي بین الاقوامي دا ټول دې کې راځي، نو داسې اجتماعي زندګۍ کې هغې کې هدایات دي. د دې آیات تعلق د مخکې درس چې زموږ شوی د هغې سره هم دی او د دې بلې ورپسې راتلونکې خبرې سره هم دی. مخکې دا خبره شوې وای کې یو خبره پاتې شوې وه، هغه دا چې هلته دا وایي چې یاد ساتئ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی او دا ستاسو ملي شیرازهبندي مرکزي هغه شخصیت دا دی که دته تاسو د بېعزتي کوئ یا توهین کوئ یا دته سپک ګورئ نو دا داسې ده لکه ټول دنیا ته چې سپک وګورئ، څنګه چې هغې کې خبره مونږ په دې باندې شوې وه. اوس چې تا ته رویه دا پکار ده، روش د هر انسان دا پکار دی، تعظیم د هغه دا دی چې تا ته پته ولګي چې د محمد رسول الله وسلم دا عادت و دا حکم دی دا حدیث دی، فوراً په هغې باندې به عمل کول پکاري. خو اوس دلته راغی که دا خبره دروغ وي نو بیا ولې چې د محمد رسول الله وسلم هر خبره او حدیث او د قرآن آیتونه دې باندې خو پوره قانون سازیږي. اوس کا خبرې بنیاد غلطي حدیث صحیح نه هغه صحیح نو بیا به صحیح. نو دې حوالې سره دی کې یو دا هدایت دی چېرې کله تاسو واورئ یو خبره نو په فوراً خو تاسو عمل وکړو، خو ستاسو دا ذمهداري ده چې اوس به تحقیق کوئ چې دا خبره داسې ده او که نه، ولې سیرت محفوظ دی، هر څه پراته دي. نو ګوره په دې حکم باندې اصحابو عمل وکړو. نو څه چلو شو؟ دا نه یعنې د محمد رسول الله وسلم د هرې خبرې باره کې د هر حدیث باره کې پوره تحقیق شوی دی او خلکو پکې خپلې زندګۍ ټولې یعنې لګولي دي. څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنې قول او فعل او تقریر دا نه چې موږ چې تقریر ورته وایو اردو کې، دا نه، تقریر دا دی چې هغه مخکې یو کار چا کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغه پې خاموشي اختیاره کړې ده، غږ نه یې کړی، نو مطلب دا دی چې دا شی صحیح و. ولې چې غلط شی د هغه مخکې نه کیدی شو نو غلطه پرېښو.
نو لہذا فعل قول او تقریر چې د هغه مخکې یو کار شوی دې ته وایي اخبار او دلته هم نبا خبر ته وایي چې تاسو ته یو خبر راغی نو دی کې به تاسو تحقیق کوئ فتبینو تحقیق پوره وضاحت به کوئ او یو بیا د اصحابو قول د هغوی فعل او د هغوی تقریر د اصحابي مخکې یو کار شوی د اصحابو داسې یو شان و د مخکې بیانېږي دي ایتونو کې د هغوی چې هغه بلکل د محمد رسول الله وسلم د خبرونه اخوا دیخوا هغوی زندگی بلکل تېروله نه الا ماشاءالله څه پکې داسې وایي چې هغه منافقان هم پکې خو اکثریت داسې و نو که یو صحابي یو خبره کړې ده نو یقینا دا به د پیغمبر نه اورېدلي یا به څه خبره وه نو دی به اجازت و ځکه هغه نو دا صحابي قول فعل او تقریر ته آثار وایي او دا ټول په حدیثو کې شامل دي قانون سازی کې دا ټول دواړه راځي ولې چې په دې باندې به قانون سازیږي یا به کلچر سازیږي یو وضاقت او د انسان یو تهذیب سازیږي دې دواړو باندې نو لہذا په دې کې تحقیق انتهایی ضروري دی او د دې تحقیق په وجه باندې یو پوره د لکونو خلکو سیرت ولیکلی شو یعنی یو حدیث که د صحابي نه نقل دی نو د صحابي پوره سیرت لیکلی شوی دی چېرې دا هغه وخت کې د ده عمر څه دا واقعي په هغه وخت کې و که نه بیا د ده کردار څنګه و د دروغ وویل او د کاروبار څه مطلب که داسې زلوفر او دغه و نو دغه خبره پکې بیا پرېښې ده چېرې دا سړی خو د خو به دروغ وي دی خو داسې یعنې په معاشره کې د کردار او اخلاق صحیح نه و نو ګوره دا په لکونو خلکو چې دی یو حدیث کې څو خلک ما د هغه نه اورېدلی د هغه نه اورېدلی داسې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر رسولی ده او هر موقع کې چې چا اورېدلی دی ویلی دی هم ریکارډ شوی دی او د هغه سړي سیرت هم ورسره ریکارډ شوی دی نو دا څونه تحقیق شوی دا دنیا په تاریخ کې واحد دا د محمد رسول الله وسلم په باره کې الله کړی چې د هغې رستو ولې دا به تر قیامته پورې دا محفوظ وي او د خلکو راتلونکي وخت دپاره هدایت دی ګنې دنیا تاریخ وګورئ د یو پیغمبر سیرت هم محفوظ نه دی پاتې شوی بس قرآن چې سره اغستی هغه دی خو د محمد رسول الله وسلم دونه خواري شوې ده نو یو خو د دې آیات تعلق هغه سره دی چې د محمد رسول الله وسلم د حدیثو تحقیق به کوئ یو سړی وایي دا حدیث دی او مفهوم دا دی بزرګانو ویلي یا شیخانو ویلي یا پیر صاحب ویلي دي نو لږ تحقیق پکار چې دا کوم ځای کې دا څنګه حدیث دی ځکه چې دا په ریکارډ پراته دي ګوره چې څونه سکریپ دی کې شوی دی یعنې هغه ضعیف حدیثونه هغه منګړت حدیثونه هم په ریکارډ پراته دي چې داسې نه ده چې داسې لکه شی تا جوړ کړی دی نو د هغې نه څه خښتې مخته یې لګولو څه ډکرې مکرې لاندې پاتې باقي تا دیوال والی دی او کومه غلطه خښته ښکته غورځولې ده نو هغه ټول حدیثونه هم په دغه کې پراته دي او ګورې په هغې کې هم ډېر اعلی حدیثونه دي په هغې کې هم خو سند حوالې سره هغه هغسې نه دي نو هغه فکې د قانون سازۍ دپاره نه راغستي انشاءالله مخکې درسونو کې به راشي ځینې داسې حدیثونه چې بلکل ضعیف دی څوک یې منیم نه داسې او هغه داسې خزانه ده د علم چې سړی حیران شي هغې ته بیا نو یو خو دې تعلق د هغې سره شو دویم دا چې مومن کله سټیټ او د دوی حکومت وي نو دا په افواګانو باندې چې کوم دی نو وخت نه تېروي چې دا فلانکي دا لکه نن سبا ګوره هسې افوا شروع شي دا افوا ده او داسې د پکې حقیقت هغسې نه وي لکه 9/11 خبره واورئ 9/11 چې څونه ډله زر او چا او تحقیق نه او حملې کوه څونه بې شرمي ده د دونه لوی قوت طاقت سره او داسې یو بې سر سامان خلکو باندې یعنې افوا باندې یو دا کې افوا خلک هم سره ملګري شو او وروسته هغه ته پته ولګېد چې څه شی او څه یې وکړل ځه هغه خلک الله کوم ځای ته ورسول نو مطلب دا دی چې افواګانو باندې مومن چې کوم دی نو وخت نه تېروي یوه بل دا دی چې ته به د ماحول نه ځان خبرېده چې وایي فتبینو څه مطلب مومن چې رالې ته کېناستې او تا اجتماعیت یو قانون ساز که یو سټیټ جوړ شو ته د الله نماینده یې اوس د الله د دین څونه بېخکني خلک کوي او د هغې میډیا به ګورې د اصولو لاندې دا خو نه چې تا هغې نه دغه شی دلته د باندې دعوا وشوه چې وایي دلته طالبانو بم خلاص کړو هلته هغې خبر هم نه دي نو هغوی مخې سره چې ځان خبروي چې وایي دا صحیح دی او د هغې جواب پکار دی که جواب ونه شي خاموشي هم بیا رضا ده لہذا مومن به ځان خبروي او ډېر خانقایي فکرونه چې کوم دي نو هغوی نه به اخبار ګورې نه به ټي وي ګورې نه به د چا درس تدریس کې بس دا چې څه دی موږ سره به دا به بل خوا نه بلکل هغه د اوسپنې ټوپۍ ورته په سر کي دماغ وله راغونډ کي داسې نه ده قرآن وایي فتبینو تاسو چې کوم دی نو پوره تحقیق کوئ په دې کې لہذا یو شی بې تحقیقه مخکې وړل لکه محمد رسول الله وسلم وایي کفا بالمرء
ان یحدث بکل ما سمع. د یو سړي د دروغجن دپاره دا کافي دی چې څنګه خبر واوري هغسې مخکې خورئ او په خپله تحقیق نه دی کړی. لکه دلته یو خبره واورئ چې بای پلانکي خو غلا کړې ده او پلانکي ویلي دي، اوس د په خپله تحقیق ونکړه ولاړو هلته په بازار کې په هوټل کې ویلې هلته بل ځای لاړو. اوس خبره تحقیق نه هغسې چا دروغ ویلي دي او د تحقیق نه دی کړی او خبره کوم ځای ته ورسېدله. نو مطلب دا دی چې مؤمن دروغ دا دی چېرې دروغجن مؤمن الله د یو سړي یعنی دروغجن دا کافي ده چې هغه یو خبره واوري او بې تحقیقه مخکې بوځي. نو لهذا په خپل عام گفتگو کې که داسې خبره واوري نو خاموشي اختیار ده، ځکه چې بس ټیک ته ووایي خو په خپله تا تحقیق نه نو هغه مخکې بوځه. خو هلته زمونږ مرض داسې دی چې بیا دا خبره خو مخکې رسول غواړي او دا خو یو دا خبره. نو دې آیات کې الله تبارک وتعالی دا ډومبی غټ حکم بیان کو چې ګوره یاد ساتئ تاسو چې کوم دی تحقیق کوئ او واعلمو ورپسې وایي واعلمو ان فیکم رسول الله. ګوره یاد ساتئ په تاسو کې رسول موجود دی. واعلمو پوه شئ تاسو کې رسول څه مطلب دی؟ یعنی یو خو زمونږ د رسول سره تعلق زمونږ څه دی؟ صرف هغه رسول دی مونږ امتیان یو. خو هغه وخت کې چې کوم خلک وو نو څوک یې سخر دی، څوک یې زوم دی او څوک یې تره دی، څوک یې د تره زوی دی، د چا دوست دی، یعنی داسې یو رشتې دي او په دې کې منافقان مو، په دې کې ښه خلک مو، مؤمنان مو. اوس هغوی به یو خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوله نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا و چې یو سړي به څه خبره وکړه چې یاره جي زما خو ډېر ضروري کار دی او زما داسې عذر دی، اته یې ښه ټیک ده ټیک ده بس صحیح ده، هلته به ښه پته وایي دا سړی دروغ وایي، د اراده نشته، منافق دی. خو هغوی به دا د هغه شرافت او مراوت و چې یاره هغه به ځکه ورته وایي چې ګوره تاسو یې دا مه ګڼئ چې دا زما دوست دی، دا یې مه ګڼئ چې دا زما سر دی، ټیک ده دا په تاسو کې محمد بن عبدالله ناست دی، دا د چا سخره د چا زوم دی د چا دوست دی، خو ګورې د ده اعلی حیثیت چې کوم دی هغه رسول دی. تاسو به د په حیثیت د رسول اورئ او په حیثیت د رسول به سره دغه کوئ. که څوک یې ښځه ده نو ښځه به هم په حیثیت د رسول مني، دا نه چې وایي خاوند مې دی زه بس هر څه چې دي، داسې نه ده، ولې دا رسول دی او نمونه جوړېږي راتلونکي وخت دپاره. نو لهذا په دې آیاتونو کې اوس هغوی ته هدایت کوي چې ګورې تاسو کې دا رسول دی او که دا ستاسو ډېرې خبرې ومني چې یاره دا خو زموږ نه کشر دی او سخر خو سخر او پلار په ځای دی او زوم نو چې سخره ته یو خبره وکړي او ونه مني نو خو بیا خو هغسې نه وي، لکه عام روایت داسې دی. نو دې حوالې سره وایي چې ګورې تاسو دی پوهېږي خو دا ستاسو شرافت او د شرافت او مروت د وجې نه ستاسو خبره اوري نو تاسو په دې اصرار مه کوئ چې زما دانشمندي او زما خبره دې د پاسه شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پوهېدو. ګورې یو مؤمن باره کې وایي اتقو فراست المؤمن، ګورې د مؤمن د نظر نه ځان بچ کوي، د هغه د لیدلو نه، د هغه فانه ینظر بنور الله، دا چې ګوري نو د الله په رڼا باندې ګوري. ګورې نو دا خو د مؤمن کیفیت دی چې د الله سره تعلق کوي. نو بیا د رسول مقام کوم دی خو خامخا پوهېږي، خو د هغه شرافت دا چې په دې کې هغه به د هر چا خبرې ته ښه ویل او هغوی به جذبات به یې د هغوی ته ټیس نه رسو. نو یعلمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. لیکن الله ستاسو پړونو کې دا اوس دا سند دی، دا صحابه یعنی اکثریت چې داسې وو، دا چې اوس دلته وایي چې ستاسو پړونو کې الله ایمان مزین کړی دی، ستاسو دننه زړه کې چې کوم دی رڼا ده، قندیل دی څنګه چې شغله کوي، د هغې په رڼا باندې ستاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او د هغه رای او د هغه اتباع دا الله ګرانه کړې ده، اسانه کړې ده درته. نو په دې باندې دا ستاسو باندې الله احسان کړی دی او تاسو ته په زړونو کې دا ښایسته کړي دي. وکرها او تاسو ته ناخوښه کړي دي الیکم تاسو ته کفر والفسوق والعصیان، کفر فسوق او عصیان، یعنی کفر فسق عصیان داسې دی، کفر انکار ته وایي موږ چې ورته کافر وایو، او دا ټول فسق یو حکم ماتول، لکه ففسق عن امر ربي، دا شیطان مات کړی دی حکم، د الله یو حکم الله مني آخرت مني حکم یې مات کو، دا دې ته فاسق وایي. او عصیان ګناه دام ګناه ده. خدای ساتئ هر ګناه چې ده هر ګناه دا کفر دی. خو فتوا به نه جاریږي، فتوې دپاره ځان خپل اصول دي،
ولې چې کله ګناه شوی ده تاسو قرآن وګورئ الا من تاب و آمنه الا من تاب و آمنه یعنی چې توبه وباسئ نو توبې نه پس به څه کوې راګرځې به او ایمان تجدید به کوې ایمان به تازه کوې ولې چې تا الله نه بغاوت کړی و نو کفر تیر شوی دی در باندې وخت که هغه ګنټه وه او که ورځ وه او که لس وي او که شل وي هو ته کفر کوې اوس بیا ایمان وایه کلمه شهادت وایه او بیا چې کوم دی را دغه شه نو لہذا په دې آیات کې ګوره یو دغه وایي که نه یعنی یو خو دا فتوا نه ده فتوا چې نه فقهي خبره ده اصولي چې یو سړي ته کافر وی د هغې ځان له خپل اصول دي فتوا نه ده خو حقیقت دی چې حقیقت کې کفر دی دا نو دې کې یو بزرګ سړی دی عالم دی وایي 100 دم غافل جو دم غافل 100 دم کافر بس خو چې څونه د غفلت کې وخت تېر کو دونه ته په کفر کې دا وخت تېر شو ولې چې د الله نه باغي وي نو لہذا په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د اصحابو هغه شان بیانوي ولې دا ځکه وایو دلته شیعه حضرات چې کوم دي که نه شیعهګان دی وایي د اصحابه اکثر منافقان مؤمنان پکې نه ډېر لږ او خاص کر خلفای راشدین خو بالکل نه مني نو دا اوس دلته ده چې دا دونه لوی کار عظیم انقلاب راوستی دی محمد رسول الله وسلم هغه خاص کو سرفروشي کړې ده ځانونه قتل کړي دي خپل جان مال هر څه قربان کوي دا منافق کولی شي دا خو د صحیح مؤمن کار دی او دا دونه لوی انقلاب عظیم چې زمونږ ایمان دی مونږ ته خو خامخا وایو منوي خو غیر مني د دې وخت د هغه دشمنان لکه ایچ جي ویل اوس د زیول وخت کې دلته راغلی او هغه یو د سیرت باندې کتاب لیکلی و محمد ایٹ مکه محمد ایٹ مدینه او دلته ډېر په دغه نو ډاکټر صاحب ویل چې ګوره دا سړی زهر خورئ د محمد صلی الله علیه وسلم ولې چې هغه په کتاب لیکلي محمد صلی الله علیه وسلم failed as a prophet and he succeeded as a statesman وایي د پیغمبر خو ناکام شو بیا سیاست یې شروع کړو نو سیاست کې دی کامیاب شو خو د دې خبرې ضد اوس د هغه بل ډاکټر مایکل هارډ اوس په دې وخت کې ژوندی دی او دا یو لوی فلاسفر دی د یوروپ او عیسائی دی او هغه په خپل کتاب دی 100 لیکلی دی په هغې کې 100 کسان د دنیا په تاریخ کې راغونډ کړي دي چې د هغې یو خاص کرایټیریا اصول یې ورته ایښي دي او په هغه اصولو باندې محمد رسول الله وسلم نمبر 1 راوستی دی نمبر 1 او بیا وجلی کی چې دا ځکه چې دې واز نصیحت یوازې د سره نه و دا چې کوم د عیسی علیه السلام سره زه عیسائی یم عیسی علیه السلام زه منم خو دې سړي په هغه کومه وینا چې کړې په هغې یو معاشره جوړه کړه او په انګریزۍ کې د هغه بیان دا دی چې this is the only person who succeeded in the religious and secular field په ریلیجس او سیکولر کې دواړو کې کامیاب شوی دی او مخکې جیل څه وایي چې هی فیلډ ایز ا پروفیټ نو دلته وایي نه مذهب کې هم دی کامیاب ولې چې د خلکو عقیده یې چینج کړه د خلکو ناسته پاسته یې چینج کړه د خلکو پسند ناپسند یې چینج کړل د خلکو فکرونه سوچونه د خلکو چاهتونه هر څه بدل کړل او اجتماعي نظام یې بدل کړو امن راوست او عظیم انقلاب د دنیا په تاریخ کې صرف دا یو انقلاب دی نورم ډېر راغلي دي هغه مادي دي خو دا انقلاب دی نو دا دونه عظیم کار دا چې کوم دی نو دا به داسې خلک کوي چې یا به منافقان وي نعوذ بالله یا به خود غرضه وي دا د دغه خلکو په همت باندې والذین آمنوا معه دې نه مخکې صورت تېر شوی دی او کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا بالله شهیدا بیا وایي محمد رسول الله والذین معه دا کار چې کوم کو دا دین غلبه وخت د غیات کوي او دا چاو کو دا محمد صلی الله علیه وسلم او معه دا کوم چې سره مرګري شي ملای تړلې وه د هغې ذکر الله او د هغې بیا وروستو صفات بیانوي اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا نو دا داسې خلکو چې دا ګڼې دغه نو دا خلک پوه نه دي په دې باندې دا هغې ته مغالطه ده لہذا دا د هغې سند دی بیا کفر او عصیان خوشو خبره مطلب چې د دې نه توبه وباسي نو بیا ایمان تازه شي لہذا په دې حوالې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار چې وکړو نو دا د عظیم اصحابه وکړو او په دې کې وایي چېرې دا فضل د الله دی دا فضل د الله په تاسو باندې فضلا من الله و نعمه
او دا فضل د الله چې داسې کیفیت تاسو درکو. اصحابو ته اشاره کوي چې یا دلته دې وخت کې سړی داسې کیفیت والی او په دې کاربن شي، نو مطلب چې دا د الله لوی فضل او نعمت په تاسو چې تاسو ته ایمان ښایسته که او کفر او شرک ته بدي ښکاره که او تاسو پړه کې دا خبره چې کېښوه، نو دا د الله په تاسو باندې غټ رحم او څه نتیجه وه دا د دې. والله علیم حکیم، دا د الله نعمت او الله پوه دی او حکمت والا دی. الله داسې نه کوي چې نه اهل له یو کار ورکوي، دا تاسو اهل وي. الله تاسو کې هغه صلاحیت ہے او هغه صلاحیت تاسو صحیح استعمال کو. الله په دې پوه او هغه د حکمت خاوند دی. تاسو له دا مقام درکو چې تاسو ته دا سند درکو چې ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم، دا یو لوی اعزاز دی. وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، دا پنې غلار دي، دا هدایت یافته خلق دي. نو دې ځای پورې بس دا یو آیات کافي دی. دا یو حکم وشو په دې کې. هغه سوا چېرې تاسو ته یو خبر راشي نو هغه که ورکوټی که غټي، نو وګورئ که دا سړی ډېر تقوادار او دغه ستایه کړي چې دروغ نه وایي، خو ټیک ده کنې بیا فوراً پای تحقیق به کوئ. افواګانو کې به وخت نه کوئ. که د محمد رسول الله وسلم خبره ده او که هغه هسې د گیر چاپېرچل د خبره ده، هغې به تحقیق ښه کوئ، خامخا کوئ او په افواګانو به وخت نه تېروئ. او یاد ساتئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار چې کړی نو دا عظیم خلک ورسره وو او دا ستاسو کې رسول دی، ستاسو رشدار دی. خو که دا ستاسو ډېرې خبرې مني نو تاسو به تکلیف جوړ شي. نو لہذا د ده اتباع کوئ، د ده منشا ته ګورئ او چې څنګه وایي نو هغسې دا ایمان دی. نو الله دې مال او تاسې له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير